قرآن مجید کی کم خلق جوڑ گئیو او کم خلق جوڑی آغر دنیا معیاری خلق آغر دنیا عظیم خلق آغر داسی انسانانی چانا خرسیگی نزو ککیگی نیسو کا غستنشی نہ مال و دولت نہ حسن و نہ جمال اور نہ چاہیے وہ سہیلی و حوالی و حربی دی قرآن قرن اول میں صدر جوڑا کھڑے و صحابو داسی صحابی جوڑ کھڑے کہ داوی مخی تا مال لالچ راغ گئے د وزارت لالچ راغلی د دین د پرېښودلو دپاره نو هغوی ته هر څه ټکراو کړي دي لیکن دین یې نه دی ایمان یې نه دی پرېښی توحید یې نه دی قرآن یې نه دی پرېښی دا چا جوړ کړي دا خو چې کله مشرکانو خرڅېدل کله چې مشرکانو خرڅېدل او اخیسته کېدل لیکن دا څه شی او کوم یو خبره وه چې د دوی زندګي بدله کعب زوی د مالک رضی الله عنه په جنګ تبوک کې پاتې شوی دی او په هغه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه پابندي ولري چې نه به څو خبرې کوي نه به سره خوراک کار کوي نه به سلام کلام کوي نه خپل او نه پردي نه ښځه او نه بچي او د شام یو بادشاه چې کوم دی هغه خط رالیږي او ورته وایي خلک په دې شادي کې جماعت بس دی خط چې کوم دی د ریښو په یو کپړه لیکلی شوی او په خط کې ورته لیکل دي چې دا خط د شام د بادشاه دی او تا ته دعوت دی نه ته دومره ناقابل انسان یې نه دومره نیک انسان یې نه دومره کمزور انسان یې ته ډېر عزتمند یې ډېر قدرمن یې ستا ډېر لوی قدر دی راځه ماله عیسایي شه زه به تا له وزارت درکړم مال به درکړم دولت به درکړم هغه په خپله فرمایي چې دومره غوسه شوم چې زماره ایمان دومره کمزوری دی زماره ایمان دومره کمزوری دی ما ته خطونه رالیږي کور ته رالم نه د الله نه شکایت کوي نه د رسول الله نه شکایت کوي نه د قرآن نه شکایت کوي نه د خپل مانځه نه شکایت کوي نه د خپل عبادت نه شکایت کوي موږ خو نن سبا چې لږ معمولي تکلیف راشي کله د الله نه شکایت کوو کله د رسول الله نه شکایت کوو کله د مانځه نه شکایت کوو کله د تلاوت نه شکایت کوو زه خو تلاوت کوم دا کار نه کېږي زه خو عبادت کوم مونځ کوم دا کار نه کېږي زه خو پلانکې کار کوم دا نه کېږي ولې هغوی نه کول هغه له غوسه ورغله او ولګېدلو او هغه ښځې راوانستو او کور ته راغلو تنور یې ورته بل کړو او هغه خطې تنور ته وغورځو خطې تنور ته وغورځو هغه یې وسېد او دا کوم یو کمال په هغه کې دا جذبه دا حوصله دا خواهش د شیطان د مال او دولت او د وزارت مقابله د چا پیدا کړې وه دا څه شي پیدا کړې وه دا پکې قرآن پیدا کړی وه موږ صحیح اهل قرآن نه یو که موږ صحیح اهل قرآن دی د معاشرې هېڅ یو خواهش هېڅ یو د شریعت خلاف کار زما ستا ایمان نه شو اخیستی نن خو به 10 روپۍ موټه خرڅوو په 10 روپۍ خپله نظریه وخرڅوو خپل رایه خرڅوو په ولیش او په یو صفحه او په یو فوټ باندې د ځمکې خپل ایمان خرڅوو یعنې په کوډ او منترو باندې خپل هر څه خرڅوو
دا ولې دا هغې وجې دا ده چې موږ اهل قرآن ورسوي دي ځان په قرآن صحیح جوړ کړی نه دی دا یو کمال دا دی دولت ورته راغی خو قرآن جوړ کړی ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم قرآن مجید انسان نه کره انسان جوړوي د دې نه هغه کره پیرې جوړوي انا سمعنا قرآنا يهدي الى الرشد فآمنا به کله چې پیرې په قرآن جوړ شي دا هم ته اعلان نسوي انا سمعنا قرآنا عجبا ونشنا کتاب مورد يهدي الى الرشد فآمنا به سملار دی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بیا هم برابر دی چې کله قرآن واورېدل په قرآن جوړ شو قرآن جوړ کړي خلک زما او ستا لپاره نمونه ده نمونه بیا خرڅېږي نه مال یې نشي دوکه کولی لکه کعب بن مالک رضی الله عنه بیا صدارت او وزارت وزیر اعظمي حسن او جمال نکاح کویدل مال و دولت نشي دوکه کولی لکه عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله عنه عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي یو ځوان جان مضبوط ایماندار انسان دی پرنګ خیستا په خوی خیستا په وجود خیستا قد مزدار زبان مزدار لهجه مزدار رنگ مزدار خوی مزدار بہادر او زړور او د وخت یو طاقتور انسان و قرآن جوړ کړو چې قرآن جوړ کړی دی نو ګرفتار یو عیسائی بادشاہ گرفتار ہو اور جکر گرفتار شو عیسائی بادشاہ جو سکر اجر الازوان دا خود اخبر اللہ سے استندے بھی ملا دکی خطور کمالات اللہ خود لدی دس ازوان دید اللہ سے سنگو باسما نو آغا کا مطالبی شروع کرے ورطا ویلے جی رکا اسلام پریدہ اسلام کسری عیسائی شاہ زما زوم شاه زما وزیر اعظم شاه اسلام پرې عیسائی شاه نو اسلام دی یا 15 کاله وکاله مخکې چې کومه دی نو داسې پارامونه راغلي الحمدلله تاسو علما سم چې ګوره هو هغه نن یو تقریر چې کومه دی راغلی ټول پارامونه دې ولا خبره پارامونه راغلي پای کې یو شیخ 14 نمبر شیخ جو نه کیداو چیرې په دې کې ډېر شوګه چې دا قادیانان دي دا مسلمانان دي قادیانان دا مسلمانان دي بل خلک پارم د کړه یار نو ما کې نه متوستا ایمان چې دا خو مجبوري حالت ده لا اکراه په دین او دا خو زبردستی نه ده او داسې چل او هغه چل لري بیمار وي د دنیا د دوه روپو لپاره د دنیا د لعنت لپاره او د لندن د ویزې د لګولو لپاره او د کاناډا د ویزې د لګولو لپاره تا چې کوم دی یو کافر ته داسې بدترین کافر چې د یهودو نه بدتر کافر دی د عیسایانو نه بدتر کافر دی هغه بدترین کافران قادیانان دا ستا پیغمبر نه مني خاتم النبیین نه مني هغه ستا زیري چې کوم دی کټ کوي تا هغه مسلمان دی دا ولې دا دنیا لالچ لیکن عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ آغا ورته وایي چې روغې راولې زه د وزیر اعظمۍ لپاره زه د یو واده لپاره زه د دنیا د لالچ لپاره خپل اسلام پرېږدم زه خو داسې کتاب جوړ کړی یم چې کوم کتاب انسان یو ځل جوړ کړي ګډوډ کېږي نه خرڅېږي نه زه خرڅېږم خوند یې ونه کړو الټه یې کوم تکلیفونو د مصیبتونو طریقه شروع کړه خدای یاد ساتي نو څه بدره دا وهل ټکول دومره ګران دي خو دا مال او دولت سره ډېر زر ایمان لري امام احمد بن حنبل امام اهل سنت والجماعت د دې قرآن په اړه قرآن په خاطر باندې
د الله د کلام لپاره دومره وهل ټکول خوړلي دي چې صحت یې نشي دومره وهل ټکول په مضمون باندې عام خلک پوښتنه نه د تاسو پښتو کې لکه څه پوره کوم چې امام احمد بن حنبل د قرآن لپاره د وهل څه شي خوړل دا د الله کلام دی او دا د الله صفت دی د دې په لفظ کې د دې په مضمون کې د دې په حکم کې د دې په قانون کې د قیامت تر ورځې پورې تغییر نه راځي دا ستاسو ایمان دی ایمان دی کنه او کفرس کا دې د الله کلام عمر دا صفت په دې موجود دي خو کدی ته د الله کلام نه ما او زه ته مخلوق وایم نو دا صفت په دورې سره بدلېږي دا ماسپخین سره یو شان دی او د مازیګر سره بل شان دی او ماښام سره بل شان پروس کال یو شان دی قانون او سکه بل شان دی قانوني پروس کال اقیم الصلاه په ماسپخین په مازیګر کې سلور رکعات مونږ نو سکه په رکعات کې د ټول خلکو په ملاجر باندې درلې جنازه نشي کولای ودا ها مولوی صاحب نیمه ګنټه تقریر کولی شي ګنټه تقریر کولی شي ټول خلکو ته ولاړ دی پروا نشته دی لیکن یو نیم منټ جنازه اوږده راغله خلکو همدا کړی بدلېدی نه شي یعنې ګاجي به مسلمانان یو ګنټه تقریر چې تا کوله خو دغه سړی دلته ولاړ په ملا باندې خو درد نه راځي وایي یو نیم منټ او یو دوه منټه کې څه په ملا درد راځي نو بیا به چې کولی قرآن خو تا مخلوق کړی دی نو چې قرآن دې مخلوق کړی یاره څلور رکعاته لمونځ د ماسپښین خلک نشي کولی دوه رکعاته پکار دي بیا به یو لس کاله شل کاله پس چې کومه نو خلک بیکاره شي نو بیا به یو رکعت لمونځ کوو بیا به په اخر کې به وایي چې صلات وایه لمونځ بس خبره ها اوس پوه شئ خبره باندې که نه خو که دا د الله کلام دی د الله صفت وي نو د قیامت په ورځې پورې باندې کې تغییر او تبدیل نه راځي دغه شان یو زمانه د مامون الرشید په زمانه کې د بنو عباس یهود یو غټ سازش وکړو او قرآن مجید کې د الله تعالی د کلام په دې مخلوق وایو چې په دې کې تغییر او تبدیل راځي او په دې خبره باندې نو خلک پوه نه شو امام احمد بن حنبل یو دم پوه شو او هغه مقابلې ته ودرېدلو چې د چا پلار کومه خبره نشي ثابتولی چې دا د الله مخلوق دا د الله کلام نه دا مخلوق دی او د هغې دپاره د وخت علمای سو د یهودو هغه پرچاریانو هغه تاجسټو درباریانو د مامون الرشید سره ملګري شو او امام احمد بن حنبل هغه چې د مصر کو هغه جیل کو وهل او ټکولو په دروغ باندې وهل امام احمد یو کتاب دی پاکي نقل کوي دا څه خلک مختلفو قصو نقل کوي د قصو د کتاب نه چې صحیح کتاب نه نقل کوي په صدا ده امام احمد بن حنبل باندې یو ځل د خلکو مخې ته په زرګاو خلک ورته ولاړ دی په دروغ باندې وهي د هغه نه کوي سیستره دی او امام احمد بن حنبل لنډ دی خو چې کله چابک چې کومه دی روکو د چابک سره هغه چابک لاړو د لنډ په دې غوټه ولګېدو او دا غوټه کولاو شو کله چې غوټه کولاو شو ټول دنیا کې کومه ګوري او امام احمد بن حنبل لاسونه تړلې شوي دا خپې خو تړلې شوي دي لاسونه تړلې شوي دي امام احمد بن حنبل هغه د زبره وکړه اسمان ته د زبره وکړه او بیا ښکته وکړه او په دې هوا کې دوه سپین لاسونه راغله او د امام احمد بن حنبل لنګې چې کومه دی راغله سر ته وکړه بادشاه وکړه بادشاه چې کله په دې کې ډېر دورونه تېر شوي دي معمول ختم شوی دی معتصم بالله راغله نو هغه چې بس امام احمد بن حنبل له تپوس کوي چې دا تاسو څه وویله او دا سپین لاسونه هغه ورته ویل چې داسې شی دی چې کله زما د لنډ دا غوټه کولاو شو نو په دغه ټایم کې ما الله ته د خپل زړه کنیکشن یې ملاو کړی یا الله هر څه برداشت کوم مرګ برداشت کوم سزا برداشت کوم او لږه تنده برداشت کوم ټوټې شم دا برداشت کوم خو دا نشم برداشت کولی چې ستا د کلام د حفاظت لپاره ولاړ یم او ځین بربنډ شم دې زرګا وکړه نو دوه فرشتې دوه لاسونه راغله زما مقصد دا دی
روان خو قرآن جوړ کړو د قرآن د حفاظت لپاره ځان کې قرباني کولو کله چې هغه سزاګانې ټولې معاف شي او هغه پټې شروع کړو رحمتونه په ګلاب په جړا شو ورته ویل چې الته دې نه جوړل په هر کې دا وی در باندې بيدل او زخمي جوړل دي نه او جراحتونه کلاو شو ته جوړ او ویل چې دا خبره خطرناکه ده دا دنیا نه ده دا ډېره خطرناکه ده چې میرا ډېر لیکن عبد الله زیدو حذافه سهمی رضی الله عنه هغه بادشاہي وخت توای چې تمانه شي هرسته قرآن جوړ کړی ما تمانه شي هرسته ځان مړ کې تمانه شي هرسته نو هغه مصیبتونه شروع کړ وهله ټکولې شروع کړ هم خنده ورغو یعنی آخري سزا یې دا مقرر کړه چې یو دې باندې کو او هغه دې هغه ته یو قیدی ورواچو چې دا هغه داړو کې سپین راومته ایسته بس هغه مړ شو شهید شو لهدا به درو کله چې دی راوستو دې دې غاړي ته ورسورو نو دې په جړا کله په جړا کې نو الله کو دې معلومي کې دا چې نرم شو نه اورته ویل چې ولې دوه جړا ولبدی دوه جړا چې روح مې یو روح می سره نه یو بس دې ته یو راځي خبره وکړه زه چې نماز سره ارواح وسلم او هر بار دا روح ورته او تا ته دې ژوند کېدل او بیا یې ته چې نه دی منو بیا ژوند کېدل بیا یې ته چې نه دی منو نو څوک یو روح دې لاړ شي خبره وخت نشي ته خوشاله شي او زه شهید شم په دې وجه باندې جړا مسابقه کوي دا له وجلو نه تاسو په دې غیرتي سره کې نه مړدي په دنیا کې د دنیا جوړې نه را به غیرت غیرتي انسان چې مرګ په خپل ټیم باندې نه شي کولای څه خاص خبر کوله ما یو شهید کړو او شهید په سره راشي نو د شهید په مخ یې پر باندې عاجته دبل ته ویو نو نه څه کې څه کیس روانو یو تر ټول بدمعشان پټکو والا نور نشو ویلې پټکو والا بدمعشان ټول پټکو والا بدمعشان او بل نه سبب پیدا کسان عاجزان زما مدرسه کې ناسو منو سیمته تاریخ وکړو یو برکې نو یمنه یاره 45 लाख روپۍ دا یو کس راوړ ما دې دې ځکه واپس ما دې څه دي وې دې کې خط ته تاسو وګورئ ما چې خط وکړو چې برکېت په کلاو 45 लाख روپۍ تشته دې خبرې راکولې چې دا کیس واپس کړ په سلام الله په دې سره ورشما او سر زره دې دې شو نو ما دې تسوي ته دغه په سلام وکړو چې سر زره به دې مړ کړي आता तो हमारा ईमान 45 लाख रुपए का अब 45 नहीं 45 करोड़ रुपए और कितने जाने से दला दाता सर और माँ पे सलावर $3 का था उधर बच्चों $3 ना सो पकड़ा रहा खोल अभी माँ तो है बेगैरत सने मड़की की बेगैरत सने मड़की तो माँ मार के मर तो बार पे सने मर्शो मस खबर ना वो खबर है तमाम इस्तेने से استاد اخیاری نو عبد الله بن حذافه رضی الله عنه بادشاہ او ته چې رسول محفوظي زړه ته چې غیرت او قران غیرت ته نه مړ کېږي په قران غیرت دوی مړ کېږي نه او کله قران په مقابله کې بے غیرتی کې مړ کېږي کنور من نشي کنه نو د معاشره کې دنیا په نظر کې څمړ شوی لاړ ختم برباد نا اور ته چې راته یو کار وکړه چې زماره تندې خپل نو اور ته جواب ورې چې لګا دا تندې دې نه خپلو ما یو خبره ده چې زما سم مرګري دې قضیه کړې دي جیل ته دی جوړې بس زما سم مرګري اپریرا دوی له کوی تور ډال او خپل اسونه ورکا نو دا وی په خاطر باندې سره تندې خپلو دا د مال عمر فاروق ده دا هغه دور خلافت حکومت وې بالکل منظور ده بادشاہ
بس سل کسان راوستل دا اسم راوستو هر څه راوستل. او عبدالله بن حذافه الصحابي رضی الله عنه راغی چې د مرګري عائشہ سواران دي برابر دي ټیک ټاک دي دا اسم ولاړل دا خپل زغر او نزا هر څه ټیک او ورمنډه کړه بادشاہ ولاړل ورمنډه کو تندې ولا خپل څه سره خپل استوا او لاړ بادشاہ ورته ولاړ په میلیونه ورته بدل بل قسم دې پر خودلو ځوان وای دا پر خودلو ځوان دی ولی څه جوړ کړو پیسو نه بادشاہي نه نسب نه حسب نه څه جوړ کړو قرآن جوړ کړو قرآن جوړ کړ انسان په دې وجبانی د بادشاہ وزارت د بادشاہ د لور لالچ او نکاح دیوانه کسو په اسلام پر نه خو د ایمان پر نه خو د دې وجه ځان په قرآن باندې جوړ کې قسم دې کې د خدای وکړي خیای د معاشره وکړي یا دې پیسې وکړي او یا دې چا زور او دبدبه وکړي هیڅ شی نشي دوکه کولای او چې موږ په قرآن باندې جوړ کړل نه نو بس دوکه کیږو هر تکلیف هر مصیبت کې به مضبوط ولاړې حافظ ابن کثیر راغی حبیب ابن زید رضی الله تعالی کشر صحابي دی مسیلمة الکذاب نیولې دی د بنو حنفیه چې کوم ځان د پیغمبر وایو دروغجن مسیلمة الکذاب نیولې دی او راي وصلو کله چې راوصلو ورته وایي چې تشهدو ان محمد رسول الله تر دې خبرې گواہی کې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو ورته جواب دی چې اشهد ان محمد رسول الله زه دې خبرې گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی نو هغه ورته تشهد اني رسول الله د دې خبرې گواہی کې چې زه د الله رسول یم دی ورته وایي چې نه نه زه کوڼ یم اني اصم لا اسمع زه کوڼ یم سره خبره نه اورم دی ورته عجیبه خبره ده په یو محفل کې یو خبر اوري بل نه اوري دا لاس یې بلی دې کړو دا دې چې په دې کې دا لاس کړو ورته اسمعو وای لاس نو اوري وای نه اوري بیا دې په دې کې کټکو په دې څنګه کې اسمعو وای اسمعو بیا دې په دې ودی کې کټ دا یو لاس ور درې ټوکړي دا بل لاس درې ټوکړي شو دا بل خپل درې ټوکړي شو دا بل خپل درې ټوکړي شو 12 ټوکړي شو بس تنه باندې نو سره کوي په به ورته نه هغه هوښ یې خاندي وای اورې کنه اورې چې نه اورم سره دې څه کو آیت په کې شوی دی سوال نشو دې شي کې کثیر وي لیکن دا ټکه هغه نه ویل حاضر اجازه تو ورته چې دې سیمه او اورم ځای خلاص کړی وای نه وای لا اسمو قسم دې کاوه بالکل نه مصالحه دا څه جوړ کړو دا قرآن جوړ کړو قرآن چې جوړ کړی دی اخر شوی نه دی قرآن چې جوړ کړی دی بیمانه شوی نه دی قرآن چې جوړ کړی دی هغه تکلیف چې کړی نه هغه د دین نه دی اړول هغه خواهش د دین نه دی اړولې هغه لالچ د دین نه دی اړولې د دې وجه ایمان په قرآن باندې جوړېږي او انسان په قرآن جوړېږي او معاشره په قرآن جوړېږي کوم معاشره چې په قرآن باندې جوړه شوې وه د صحابه معاشره وه ته وګوره د تابعین معاشره وه د تبع تابعین معاشره وه زموږ معاشره پټه کوسلو جوړېږي پټه کوسلو باندې د جوړولو لپاره چې کوم کتاب راغلی په هغې نه جوړو عقیده چې په کوم کتاب جوړول پکار دي په هغې نه جوړو عمل چې په کوم کتاب جوړول پکار دي په هغې نه جوړو سوچ او فکر چې جوړول پکار دي په هغې نه جوړو بس فسادات کې پریشانیاں دي قرآن ته توجه پکار ده لنډه خبره دا خیر کتاب دی ټول خیرونه دي دا د برکت کتاب دی ټول برکات دی دا د شفا کتاب دی ټول شفاګانې دي دا د روحانیت کتاب دی ټول خوشحالي دي دا د اطمینان کتاب دی ټول اطمینان دي دا د امن کتاب دی د معاشرې د کور د ماحول د کلي د وطن ټول امن پکې موجود دی او دا قانون کتاب دی د قضاوت کتاب دی دا حاکمیت کتاب دی د فیصلو کتاب دی هر څه پکې موجود دی مو په دې هغه فقال خو زه وایم چې خلکو د خیر او برکت په سودا باندې مقررین یا شاعران وي چې قرآن کې کومه ده د برکت کتاب دی داري اوس موږ برکت هم لرو علي
ټول خلک په جادوګر ورپسې دي، ټول خلک په کوډمار ورپسې دي. په تعویذ کې قارون، فرعون، نمرود او شداد دي. در تاجیله پر بابی زندگی نو هغه تا خو هغه برکت هم کړو اوس هغه برکت هم لاړ او دمونه په جنترو منترو باندې کوي نو هغه دم دې هم کړو. نو قرآن مجید کې دا ټول خبرې موجودې دي. څنګه خیر براشي چې قرآن سره متعلق کومه زندگی دا تا کټ کړی ده، قرآن سره دا جوړ کړي. د دې د تلاوت سره، د دې د ناظرۍ سره، د دې د ترجمې سره، د دې د مضمون سره، د دې د برکت سره، د دې د صفات سره، د دې د روحانیت سره، د دې د قانونیت سره، د دې د حاکمیت سره، د دې سره ځان جوړول پکار دي. نو چې ځان جوړ کړو د هغې خلکو قدر به کوي چې کوم خلک د دې خدمت کوي، د هغه زړونو قدر به کوي چې کوم ځای کې دا ویلی کېږي، د هغې زړونو قدر به کوي چې کومې زړونو کې موجود دی، د هغې دماغ او د هغې سوچ قدر به کوي چې کومې دماغ او سوچ کې موجود دی، د هغې ژبې قدر به کوي چې کومې ژبې باندې تلاوت کېږي، د هغې کڅوړې قیمت دومره قیمت دی، د هغې قدر به کوي چې کوم د قرآن سره لګېدلې ده، د هغې کاغذ او د هغې پاڼې په قیمت قدر کوي کوم چې لیکلی شوی دی په قرآن. دې قرآن ته توجه پکار ده. دا د الله کتاب دی، دا راغلی د دې دپاره دی چې دا معاشره ټیک کړي، دا انسان ټیک کړي، دا د انسان په سمه لار باندې روان شي او یو بله زندګي را روانه ده، په هغه زندګۍ څه شي، په هغه زندګۍ کې کامیاب شي. د دې وجې نه زه دا خپل تقریر مختصر کوم، یو چندره ته پاتې ده او بل څه پاتې ډېرې دي. د دې وجې نه دا څو خبرې تاسو وکړئ، ماتې وړي په دې باندې چې دی تاسو موږ دې الله تعالی عمل کول توفیق راکړي، خدای دا مدرسه کامیابه کړي او الله دې مختلف سیوا د مدرسین دا هغه څه مسایل پریشاني یې ټول الله حل کړي، مالي رکاوټونه یې څه مسایل دي ټول حل کړي. الله دې موږ نو ربنا اتنا في الدنيا